خان جربو زنداباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدر اجلاس قومی وطن پارٹی PK56 آرگنائزنگ کمیٹی ممبر دوست محمد علی سے سٹیج مانے موجود قومی وطن پارٹی ضلعی وائس چیئرمین غنی جی سے سٹیج مانے موجود قومی وطن پارٹی آرگنائزنگ کمیٹی ممبر قادر خان لالا سٹیج مانے موجود قومی وطن پارٹی PK56 سابقہ چیئرمین اور آرگنائزنگ کمیٹی ممبر جاوید حسین خان سٹیج مانے موجود قومی وطن پارٹی مشر مرزا خان صاحب فلیقیم باچا اور دلته کې موجود زمونږ یو بل رور چې هغوی به هم را روان هفتې ته باقاعده پارټۍ کې شمولیت اعلان کوي. صاحب شاه خان د ویلیج کونسل د پیرانو چیئرمین او زما دلته کې موجود کوز بارم ډیری یونین کونسل چیئرمین فرید عالم خان او داوی کابینه مرګري د کوز بارم ډیری یونین کونسل نه راغلي د پارټۍ مشرانو عزتمندو شریف حاجي صاحب جاوید حاجي صاحب قدیم حاجي صاحب زیارت حاجي صاحب او عبدالقدیم خان او نور د هغوی سره چې ګڼ شمېر کم عزتمند مشران راغلي دي. زه ټولو کې اول خو د شریف ګل حاجي صاحب جاوید حاجي صاحب قدیم حاجي صاحب زیارت حاجي صاحب او عبدالقدیم خان او د هغوی د ټولو کشرانو د هغوی د ټولو ملګرو د زړه د اخلاصه شکریه مدا کوم او مبارکي مو ورکوم چې نن یو ځل بیا هغوی خپل کور ته واپس رالل. دا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ ورځ ده نن. زما خیال دی چې زموږ یو بل مشر چې اوس په دې دنیا کې موجود نشته شوکت خان ته به هم نن ډېر لوی دغه میرو شي چې دا زموږ ډېر زاړه ملګري او ډېر داسې دغه ملګري دې ټولو ملګرو د دې پارټۍ جوړولو کې د دې پارټۍ په دې تنګي تحصیل کې د دې بنیاد ایښودلو کې یو اهم کردار ادا کړی. که شریف حاجي صاحب وګورو زما خیال ټوله ځواني یې په دې پارټۍ کې تېره شوې ده. قدیم خان د دوی والد صاحب ممبر صاحب ما ته یاد دي چې څو ځله د دوی ځای ته زه راغلی ما هلته کې پروګرامونه هم کړي دي او ممبر صاحب به چې دی حالانکې هغه وخت کې ښه ضعیف و ښه دغه و خو په کټ کې به ناست و او هلته کې به هغه پروګرام کې به هغه شرکت به کو او خپل یو دغه به کردار به ادا کو که هغه د پرسۍ لپاره و که هغه د هر څه لپاره مونږ دغه کو نو هلته کې به لوی یو دغه کو. دغه شانتې د جاوید خان نور دا ټول ملګري دا موږ لپاره څه نوي نه دي او دا زما خیال دی نن یو لحاظ سره د ټولو زموږ ملګرو لپاره د خوشحالۍ رقم ده او زما خیال دی دا د دې یو خبرې ثبوت دی چې انشاءالله دوباره به دلته کې زموږ اتفاق و اتحاد به جوړېږي به او انشاءالله دا به ثابتو به چې دا تنګي تحصیل چې دی دا زموږ و زموږ به وي او انشاءالله را روان هر زه په دې کې چې کومو ملګرو کردار ادا کړی او بار بار
په دې کې تلي دي جرګې یې کړي دي مینتونه یې کړي دي د هغې ټولو ملګرو ډېر زیات مشهور یم دا زما خیال زموږ د هر ملګري دلته کې که محمد رحیم حاجي صاحب دی او که فضل الدین ډاکټر صاحب دی او که نور ټول ملګري د ټولو ملګرو دا خواهش و چې یاره زموږ دا واپس دا ورورولي همغه شانتې جوړه شي او ما ته هم چې څه ته موقع مې راشوې ده که شریف حاجي صاحب ته یاد دي چې د ډاکټر صاحب دوی واده له راغلي وو هلته کې یو ځای چې کېناستو نو هغه وخت کې ما دا خبره ورته دغه کړې وه او دغه کړې وه چې یاره دا شی پکار چې مونږ دغه کړو نو دا خواهش زموږ ټولو دغه او دا زه د الله تعالی ډېر زیات شکر ادا کوم چې نن هغه زموږ هغه خواهش پوره شو او انشاءالله د دې به ډېر ښه ثمرات به روزي عزتمندو که مونږ وګورو نو په دې تنګي تحصیل کې او شمالي اشنغر کې که مونږ ته لږه ډېره ترقي ښکاري مونږ ته دلته کې سړک ښکاري مونږ ته دلته کې بجلي ښکاري مونږ ته دلته کې سکولونه ښکاري مونږ ته دلته کې اسپتالونه ښکاري په هغې کې د جناب آفتاب احمد خان شیرپور یو ډېر لوی لاس دی او دا زه به دا ووایم چې دا یوازې د هغوی کردار نه و دا هغه وخت سره چې څومره ټول ملګري وو دا د هغوی د هغه اتفاق او د هغه محنت او د کردار ادا کولو هغه نتیجه وه چې دلته نه دې تنګي تحصیل نه یو لحاظ سره مونږ خپل هغه سیاسي هغه دغه هم شروع کړو او هغه بیا دې حد پورې دا شی ورسېد چې په ټوله ضلع چارسده کې او بیا په ټوله خیبر پښتونخوا کې دا خپور شو نن که مونږ خپلې دې ضلعې کې چېرته لاړ شو یا د صوبې نور کوم یو ضلعو ته لاړ شو چې هلته کې خلک د مشر نه را تمه کوي چې یاره زمونږ کار به دې کوي او زمونږ مسله به دې حل کوي نو د هغې بنیاد چې دی دې تنګي تحصیل دی ایښودلی شوی چې دلته کې کم کارونه شي دلته کې د خلکو کم خدمت شي هغه اواز چې دی هغه په ټولې صوبې کې خپور شوی دی نو نن دا موږ لپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې یاره دا ټول مشران بیا را یو ځای شو د دې مشرانو نه به مونږ د دوی د تجربې نه به فایده اوچتو د دوی په مشورو باندې به دا مخکې څیز به بوځو به او انشاءالله چې د دوی مشورې را سره وي او د دوی زمونږ په سر باندې لاس وي نو انشاءالله زمونږ مقابله به هېڅوک نشي کولی ځکه په دې موقع باندې د فقیر خان حاجي صاحب ذکر ونه کړم نو ما خیال دغه هم زیاتېږم ځکه چې دې کې د ټول دغه کې د دې یو لوی لاس دی او بیا خصوصا فلیقین باچا چې یو لحاظ سره دلته مېلمه دی خدای دا کور دی او چې خاندان سره د فلیقین باچا یو ډېر زوړ یو دغه سلسله را روانه ده د شوکت خان د وختو نه د هغې نه مخکې د دې یو خپل یو کردار پاتې شوی دی او په دې کې دوی موږ سره ډېره مرسته کړې ده زه د دوی هم ډېر زیات مشکور یم د کوم دلته کې نور د پټۍ ملګري موجود دي زما خیال ټولو پکې ښه یو اهم او مثبت کردار ادا کړی دی زه د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم مشر خو دا خواهش و چې یاره چې هغوی موجود وي او چې نن دا ملاقات د هغوی په موجودګۍ کې شوی وي خو د بدقسمتۍ نه ما ته اول دا ویلي شو چې یاره دا به د هفتې یا اتوار سهار به دا ملاقات پرېږدو نو ما مشر سره خبره وکړه او هغوی ویل چې بلکل چې کوم ټایم وي هغه به دغه کړو بیا پکې زما خیال چې هلته کې څه د دوی څه خادي وه څه دغه و پکې او د هغې د وجې نه هغه ټایمینګ لږ دغه شو مشر نن سهار په اسلام آباد کې یو میټینګ و نو هغه بیا یې سرېدی نه شو بیا یې ما ته دا وویل چې یاره دا لیټ کا دا بل د هفته اتوار ته کا
خو بیا حاجي صاحب را باندې ضرور شو هغه وی چې یاره په ښه کار کې لیټ کوو ولې نه منم دا دغه چې دي دا لږ کول پکار دي خو ما ته خان نن سهار هم چې زه راتلم نو ما ته یې وویل چې هغوی ته به وویل چې بهي زه به راځم اول ته کې به دوی سره به کېدم او یو پیاله چای به ورسره څښم او دغه به کوم او دا زوړ خپله دغه چې دی هغه به موږ هلته کې بحال کوو به دا ورورولي او دا هغه هم ما ته وایي چې زما طرفه به ډېر زیات دې شکریه ادا کې زه یو ځل بیا د شریف حاجي صاحب د جاوید حاجي صاحب قدیم خان زیارت حاجي صاحب عبدالقدیم خان او ټولو ملګرو یو ځل بیا ډېر زیات مشکور یم انشاءالله دا ستاسو کور دی دا ستاسو پارټي ده ستاسو په مشورو باندې ستاسو د تجربې نه به فایده اوچتو او ستاسو په مشورو باندې به دا سیسټم مخکې وځو به زما به تاسو ته دا هم خواست دي چې نور هم تاسو ته که کوم ملګري داسې معلوم وي چې چا پسې تګ پکار دی نو بالکل هغه موږ ته دغه کې په ګوته کې چې ورشو او چال هم چې دغوی چې دا ټول خفګانونه ګیلې ختمې کړو او دا سیسټم مخکې موضوع او دا بیا دوباره هغه څنګه چې مخکې افسوله وه چې دوباره ته هغه افسوله بیا دغه نه جوړ کړو او دا سیسټم مخکې روانه کړو د هغې نن بنیاد تاسو کېښودلو انشاءالله زما دا یقین دی چې دا به مخکې دا سیسټم روانېږي به زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم د یونین کونسل چیرمین صاحب ته هم دا درخواست دی چې دا ملګري دا مشران چې دا زموږ قیمتي سرمایه ده نو دوی سره به سره مشاورت په دې وشي کې به دغه کوئ او دا سیسټم به مخکې بوځو به اوس پکار چې یونین کونسل تنظیم هم خپل څه کارکردګي وښیي څه دغه سلسله مخکې روانه کړي نو چې دا موږ دغه کوو انشاءالله زما دا یقین دی چې دا کوم دغه زه نن دلته کې وینم دا مشران وینم دا څنګه چې صاحب شاه خان په شانته خبرګري چې ډېر را روان دي چې دا داسې یو سیسټم شروع شي نو انشاءالله زما خیال دی د الیکشن پورې به موږ سره به ټایم نه وي چې ملتونو سلسله به همداسې روانه به زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم دا خپل هغه ملګرو چې چا په هره سخته کې په هر مشکل کې موږ سره ولاړ پاتې شوي او قربانۍ ورکړي دي هغوی هم زه ډېر زیات مشکور یم دا د هغوی د قربانو د هغوی د جدوجهد نتیجه ده چې نن موږ ته دا لویه کامیابي میلاو شوه زه ستاسو هم ډېر زیات مشکور یم ډېره مهرباني ډېره